د قل اعوذ برب الفلق او د قل اعوذ برب الناس فضیلت بیان وی دا ډیر برکتی سورتونه دي. صحابي ته وی په دې کې د مانزه ټیم شو جو نبی علیہ السلام مانزه ته مخ کې شو نو دا قدواړه ولا په مانزه کې مو وی ورته مانزه نه پس وی ودی لیدو دا هغه سورتونه دي دا کم چې د مانزه کې وی لومبه ورته فضیلت بیان کو چې مانزه ته مخ کې جو په مانزه کې ولم وی په مانزه کې ولم تا امام طویلی د جمعې په ورځ چې مولي صاحب ته چې د جمعې په ورځ قرات کوي هسې امام الانبیا به د جمعې مانځه کې کوم صورتونه وي د اختر په مانځه کې چې کله به اختره جمعه رالل ډبل به اختر به جمعه وه امام الانبیا به د اختر په مانځه کې په اول رکعت کې وي سبح اسم ربک الاعلی او په دویم کې به وي هل اتاک حدیث الغاشیه چې جمعه به ټیم به شو په جمعه کې به اول سبح اسم ربک الاعلی او بلکې هل اتاک حدیث الغاشیه دا به د اختر په مانځه کې وي به د جمعې په مانځه نو که امام دا شروع کړي جو مقتدیان وځي و امام قرات اوږد کوي دا مقتدیان څنګه پوه کو دا خلق څنګه پوه کو چې د امام الانبیا د مانځه نقشه ورته وښیو مانځه ډېر ښکلی مونځ کوی که نه ښه او چې قرآن اورئ مړه قرآن ته غوږ دی نبی علیہ السلام را روان و مسجد نبوي ته راتو ابو موسی اشعری رضی اللہ تعالی عنہ تلاوت کا تاسو د قرآن قاریان ښکلی قرآن وایي چې دا خلک یې واوري قرات کو نو نبی علیہ السلام ورته ولاړ قرات یې ولا اورېدو بیا ورته مسجد نبوي کې وی ابو موسی اشعری ډېر ښکلی قرآن دی لوستو زه ورته بار ولاړم ستا قرآن مې اورېدو هغه ورته وی د الله حبیبه نه ومه خبر نو که ما ته پته وی که نه چې ته زما قرآن ته ولاړې نو ما به نورم قرات ډېر خوږ ویلی و چې تاله نورم مزه درکړې د به ډېر ښکلی قرآن وي قرآن ډېر په شوق وایو قرات ډېر ښکلی کو سجده و رکو ډېر ښکلي لګو ښه نو رب العالمین سره معبود باطل نشي برابرېدلی داسې معبود برحق دی سم عبادت غواړي اتاله سم څه درکوي ادې ځان ته نږدې کوي وایي سمه سجده ولګوه ته چې ما ته را نږدې شي نو سجدې حالت کې بنده الله ته ډېر نږدې کېږي وضرب الله بیانی الله مثلا یو مثال رجلین چې دوه سړي دي احدهما ابکم یو د هغې نه چاړه دی لا یقدر علی شیء چې قادر نه دی په هیڅ څیز باندې وهو کل علی مولاه او هغه بوج دی په خپل مالک باندې اینما یوجهه کم طرف ته چې لیږي دا مالک دلره نو لا یأتی بخیر نشي راوړی څه خیر بس عقل پکې نشته نو چې کم طرف ته دی لیږي دی د خیر دپاره لیږي او هغه بېخیري راوړي هل یستوي آیا برابر دی هو دا کس ومن او هغه کس یأمر بالعدل چې هغه حکم کوي په انصاف سره خبریم کولی شي د انصاف حکم کوي وهو علی صراط مستقیم او هغه په نیغه لار باندې وي څنګه چې دا دواړه برابر نشي کېدی نو داسې